خدام یاد لري دا خبر هر سره په ذهن کې واچوي. یو ډېر لوی تابعی دی. تابعی هغه انسان ته ویل کېږي چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغوی سره ملاقات شوی. وهب ابن منبه دا یې نوم دی، مشهور تابعی دی. سیدنا وهب بن منبه هغه څه فرمایي؟ هغه فرمایي وی چې کله چې د عید الفطر په ورځ باندې دا کومه چې نن ورځ ده، وی چې خدای پاک جل جلاله چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک امت وبخي، مغفرت ورته وکا، بخنه ورته وکا، مغفور او مرحوم شي. وی چې دغه مشر چې کوم شیطان دی چې هغه ته ابلیس ویل کېږي، ابلیس په نوم باندې دا مشر شیطان دی. وی چې دا ځان سره دا ټول شیطانان وی دا ځان سره راجمع کا، ټول دغه چې څومره ګروپ یې دی او دغه مشر ابلیس چې کوم شیطان دی د په قیادت کې دا ټول اولاړي او وی چې دا خپل ځانونه وهي ژړاګانې او فریاد کا. او وهب ابن منبه فرمای وی چې بیا خاورې راوخلی او وی چې په دغه خپل سرونو باندې دغه خاورې اچي، یو پریشان حال کی، یو مصیبت او تکلیف کی، آهو بکاو فریاد کی دغه ټول. او وی چې دا غټ شیطان ابلیس دا آوازونه کا چې خدای پاکا زما خدا انسانان د پیغمبر علیه السلام امت ټول کال خطا کړیو، ټول کال ما گناهونو کې مبتلا کړیو، صغائر یو کبائر یو. او لاندې شیطانانو ته وی چې دا ابلیس لګیږي چې نن تاسو وکړه عیدګاه او د مساجدو نه په داسې حال کې واپس شو چې رب لا یزال ورته ټول گناهونه معاف کړه. وی چې فریاد کا پاغه باندې خپل ځان وی او چې په سر باندې خاورې اچي چې لاړ خدای پاک جل جلاله او بخله، لاړ الله ورته مغفرت وکړه، الله ورته بخنه وکړه، ګناهونه ورته معاف کړه. وی چې بیا د هغې نه پس چونکې د شیطان فطرت خبیث دی او دا فطرت د هغه نافرمانی په بنیاد باندې جوړ دی، هغه نافرمانی او بل انسانم نافرمانی کې مبتلا کول د هغه عادت دی. وی چې بیا په اخر کې د خپلو وړو شیطانان چې کوم دي چې د یې تشکیل کوي او مختلفو علاقو ته لګي، وی چې بیا هغوی ته ووایي بیا چې تکړه شي. رمضان کریم خلاړ الله خو وبخل، گناهونه خو ورته معاف کړه، خو بیا تکړه شي. نن نه وخله تر بل رمضان کریم پورې چې چرته گناهونه بیا یا گناهونو کې مبتلا کړئ. دا الله لعب دا زمونږ استاسو د کھیل کود چې کوم د اشیا دي دا ورته ښایسته کړئ، منځونه تر قضا کړئ، نافرمانیو کې مبتلا کړئ، په داسې کارونو کې اخته کړئ نعوذ بالله چې رب لا یزال بیرته ورته په غصه باندې شي، رب لا یزال تر واپس ناراضه او خفه کړئ. دا په دغه ورځ باندې چې کله زما او تا ته بخنه وشي الله مو معاف کا، نو ابلیس خپل دغه لشکر ته چې کوم اول بیان کا هغه بیان دا ورته کا چې بیا یې نافرمانیو کې مبتلا کړئ، گناهونه په وکړئ. نو ځکه سیدنا وهب ابن منبه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک امت ته چې خدا را ډیر احتیاط کړي، خدای پاک جل جلاله ورته بخنه وکړه، خدای پاک مغفور او مرحوم کړي. او دا د ستاسو د هغې رمضان کریم د روجو یو اجر دی، دا د هغې مزدوري ده، دا د هغې اجرت دی چې الله جل جلاله دغه اعلان په دغه ورځ باندې ورته وکړه چې ما ټول وبخلی، د ټولو ګناهونه ما ختم کړه. نو تاسو هم پکار دی چې له لعب کې خپل ځان مبتلا نه کړئ، لږ احتیاط پکار دی چې زما استا بس نن ورځ نافرمانی شروع شي، منځونو کې کوتاهي او داسې په کھیل کود کې ما وتا خپل ځان مبتلا کړو او داسې نور نافرمانی او ګناهونه پکار د چې ما وتا ته د شیطان دغه چې کوم د لاندې چې کوم واړه شیطانان دي هغوی ته کوم تبلیغ کړی دی او کوم حکم یې ورته کړی دی پکار د چې ما وتا ته دا یادي
چې دوی میشن بیا دا شروع شو چې ما استا په نافرمانیو کې مبتلا کا. نو په کار د چې دا خبره ما او ته یادي. ګورئ څنګه چې رمضان کریم کې رب لا یزال د زما استا رب دی، التما او ته څنا څه عبادت کړه، زما او ته ذکر او اذکار، قران کریم تلاوت، اعتکاف کې ناستا. الحمدلله ما استانه منځونه پاغي کې ندي قضا بلکې جمع ما او ته نه پاغي کې نه د قضا. دا سينه دا چې رب لا یزال صرف پر رمضان کریم کې د زما استا رب دی، او رب لا یزال صرف پر رمضان کریم کې چې کوم دینو اغا مستحق العباده د عبادت مستحق وینا. رب لا یزال د زما استا غوند کال رب دی او غوند کال د عبادت مستحق دی. پکار دا چې څنګه زما استا بچولا پر رمضان کریم کې پلاس کې تسبیح او پلاس کې قران کریم او پلاس کې جای نماز ما او تاول ورکړایو خپل بچولا ځان سره بم جمعات لبوتله ځان سره بم په جماعت کې شامل اول. څنګه چې ما استا بچو باندې د عبادت نگرانی پر رمضان کریم کې کړه دا پکار د چې مونږ استاد سویول سمیاشتي او ما غسه د خپل عبادتو اهتمام وکړو. اڅ قسمه کوتاهی ما او تا نه رانشي، نه په جمعو کې، نه په منځونو کې، نه په قران کریم مبارک تلاوت کې. زکه دا جمع یا منځونه یا د قران کریم تلاوت یا ذکر او اذکار دا صرف رمضان کریم سره خاص نه دی. دا زبار بار تاسو تیاما چې دا د غوند کال عبادت دي. رب لا یزال ټول عمر د عبادت مستحق دی. څنګه هم ګوره چې التا او تاسو ته یا اخر کې یا خبر ارته کوم ګورئ زمونږ استاد صبح عبادت سے عبادتي د ریا او د کمزوري او د غینه ډک خطاکار سیاکار خلک یو. خو اس بیام یو خبر ارته کوم د زمونږ استاد پر رمضان کریم کې د کور ماحول لګ بدل شي، یعنی زنانه او ماشومانم پاګه کې قران کریم راوخلی، څوک یو ختم او څوک دوه ختمونه، او مونږ او تاسو لګ جمع سره لګ محبت پیدا شي. او څوک چې مونږ نه کنو پر رمضان کریم کې اغوم لګ مون سره لګن پیدا شي او تسبیح او ذکر او اذکار. په ذهن کې دا خبره ارچول غواړم چې ګورز مونږ او تاسو پر رمضان کریم کې د عبادتو اهتمام کوو، څومره خیر او برکت ګوره زما استا په درستخان او زما استا په رزق کې څومره 20 یار شیان زما استا په افطاری ټیم کې په درستخان باندې موجودي او په سحری ټیم کې په درستخان باندې موجودي. څومره زما استا ګوره دا خدای پاک جل جلاله د عبادتو هغه خیر او برکت ما او تا توخی چې څومره خیر او برکت پکې. صرف اور صرف یو میاشت ما او تا اهتمام وکړه څه د عبادتو، لکه خدای پاک تم استغفار وی او لګي توبیم وی استیو، لکه خیرات صدقه وکړه وغیرہ وغیرہ. په یو میاشت کې زما او ستا پر رزق کې الله جل جلاله څومره خیر او برکت پیدا کړي. دا ګوره او بیا چې کله رمضان کریم تیر شي نو زما او ستا په عبادتو کې یو شی کمږي. اول په منځ کې کوتاهی راشي، بیا په جمع کې کوتاهی راشي، الله دې پکې مرا ولی، بیا په قران کریم تلاوت کې کوتاهی راشي. تاسو بیا وګورئ چې پر رزق کې چې کوم خیر او برکت رب لا یزال پر رمضان کریم کې زما استاد پیدا کړی په یو لسو میاشتو نورو کې بیا خیر او برکت نه. دا خو تاسو په وړاندې را، دا خو تاسو په تجربه نه لاندې ثابته خبره ده چې زمونږ استاد هغه خوراک او اسکاک د افطار او د سحری بیا مونږ نه لیدو. وجه چې زما استاد په عبادتو کې او په اطاعتو کې فرق راشي، پاګه کې کمزوري. د یاد در علما فرمایي چې کوم روټین د ستا پر رمضان کریم کې وو، ستا د کور کوم روټین پر رمضان کریم کې وو، دغه روټین ستا غون کال برقرار اوساته په همدغه طریقه باندې الله جل جلاله رضا د پاره چې کوم خیر او برکت رب لا یزال انسان لا پر رمضان کریم کې ورکي، هغه خیر او برکت به رب لا یزال دغه انسان لا په غون کال کې الله جل جلاله ورکي. زمونږ او تاسو خو صرف د رمضان کریم مسلمانان ځانونو نه جوړ کړی دي، نو دی وجنا دا مطلب هرگز نه دی چې رمضان کریم تیر شو
نو زما استاد عبادت او هغه دروازه با نور بند شي او په له لعب کې به ما وتا مبتلا یونا کوشش بندای چې کوم زما استاد معمول دی په رمضان کریم کې ان شاء الله تعالی هغه برقرار ساتو.